नन्हे सबको दा सूरतुल बकरा दा बशुरू आवाज़ ख़राब दी तुम्हारी आवाज़ सही दी नहीं पे माँ माशाअल्लाह सही दी क्लियर है। सूरतुल बकरा दा बर सर न शुरू कऊ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। दा सूरतुल बकरा दे दा सूरत मदनी सूरत ते द हिजरत नरुस्तो प मदीना मुनव्वरा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बाने नाजिल शवे दे। आयातुना पदी सूरत मुबारक की 200 अतियादी सलवेख पकी रुकुगानी दी। तरतीब क़ुरआनी की दा सूरत 2 नंबर सूरत ते औ प एतबार द नुज़ूल सरा प तरतीबी नुज़ूली सरा 8 नंबर सूरत ते नाज़िल शवे रुस्तु द सूरह मुतव्विफ़ीन औ मख़्की द सूरह अनफ़ाल ना। रबत दी सूरत द माक़बल सूरत सरदा दे कि सूरतुल फ़ातिहा हवा इजमाल क़ुरान मजीद व दा तफसील ले इस सूरत की तफसील और वजाहत ते हवा सूरत की
طلب د هدایتو چې اهدنا الصراط المستقیم او دلته بیان د هدایت ته هل ته بیان د رب العالمین چې الله رب العالمین دی او دلته د هغه تفصیل د ربوبیت د الله تعالی هغه صورت کې ایاک نعبد و ایاک نستعین چې خدایا مونږ صرف ستا عبادت کوو او تا نه مدد غواړو انو په دې صورت کې اثبات د توحید فی العبادت ته چې عبادت د یو الله تعالی دی عبادت لایق یو د الله تعالی ذات ته سورۃ البقرہ ما تاسو ته چې مدنی سورۃ ته د هجرت نرستو مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې نازل شوه دی په دې کې ډېر زیات احکامات دي څنګه مخکې تاسو ورېدلو چې مکی سوراتونو کې د عقاید او بیان وی زیات د عقیده بیان وی مدنی سوراتونو کې ور سره احکامات هم ذکر وی د احکامات الله نازلې ندی سورت مبارکه کې گن احکامات الله تعالی نازل کړی دي د دې سوره بقره گن نمونه دي دیتا فسطاط القرآن هم وای چې د قرآن مجید یو خیمه او سنام القرآن هم ورته وای سنام د اوخ کوب ته ویل شو چت دغه ته ویل شي اعلی دیتا سنام القرآن وای زهرام ورته وای زهرا زیب او زینت خایس د گلاب گل او بقره مشهور نوم سورۃ البقره دی ذکر الکل بجزء الاعظم چې ذکر د کل وی په جزء اعظم سره چې بدی کی دی صورت کې د بقره واقعه ذکر شوی ده د بقره واقعه چې نه هغه ذکر شوی ده دا غوا واقعه ندی سورۃ البقره وای مشهور نوم سورۃ البقره دی فضائل لدی سورۃ ډیر زیات دي چې په کوم کور باندې د جادو یا د اثر دغی سورۃ البقره کې ولستل شي یا د پریانو جناتو انو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې شیطانان دا کور نه تختی اوزی دا کور نه تختی په کوم کور کې سورۃ البقره لستل شي سحر او جادو دا سيزونه اثر نه کوي پلیت شیطانان دغه چې د غیروانه نشي کوله چې کوم کورونو کې د قران تلاوت کی سورۃ البقره لستې شي عام طور د مسلمانانو کورونه د قران د تلاوت نه چې دنو خالدي قران تلاوتونه په ګن کې حالان کې د مسلمانانو کورونو کې اخو چې د قران مجید په تلاوتونو باندې مزین وي د قران مجید تلاوتونه په کې کیږي او د قران مجید په تلاوتونو باندې مزین وي نو دا خوان کوي انو
چې د قران مجید په تلاوتونو باندې نو مسلمانانو کورونه مزین وي خسته وي کم کور کې چې د قران کریم تلاوت کیږي هغه کې برکتونه خیر هغه نازلېږي او شیطانان ګندر هغه نه وځي سحر جادو دا په اثر نه کوي ان دا کورونو کې لستل پکار د قران تلاوت په دې سورته مبارکه دا دې قران مجید کې د ټول لوی سورۃ البقره ده ټول کې لوی سورۃ البقره ده هغه درېمه سپاره تقریبا نسب ترسي هغه د ختمي انو پدې ګډیر غاڼه احکامات دي او ډېر عظیم الشان سورته ده سورۃ البقره نو زمونږ استاد سے فرمایل چې ذکر الکل بجزء الاعظم د دې سورۃ البقره دې توای چې پدې کې هغه جزء اعظم دا غي چې دنه هغه د بقره واقعې په ذکر شوی ده لہذا دا ټول صورت په دې باندې مشهور دي په دې نوم باندې واقعیا دا او شوا رستور روان دي صورت کې چې بنی اسرائیلو کې سکسان او غي خپل تر د مال او دولت د پاره مړک هغه میراثو چې دا میراث مونږ ته پاتې شي انغه مړک د شپې او گاونډي کوڅه کې وګرځول سار له داو کړ په گاونډي وي د زمونږ تر مړ کړه دي موسی عليه السلام خسه فیصله وړه موسی عليه السلام د الله تعالی په حکم باندې دی ته وی چې غواله لکې الله تعالی د بنی اسرائیلو په غلطه عقیده باندې چاړه راکاږي دغه چې د شرک او د کفر کوم عقیده هغه ول خدای پاک ختمي هغه ول خدای چاړه راکاږي هغه ول الله سب حقي یغواله لکې چې غوا خدای ته ډیر محترم شی ولکه د هندوانو په شان د هندوانو د بنی اسرائیل یو شان دي دغه دایته محترمه وا چې دا خو زمونږ د معبود مور ده دا غسخی عبادت کړو نو غوا د یو محترم شی غنلو الله د بنی اسرائیل په غلط عقیده چاړه راکاږي وای چې غواله لکې غواله لکې نو بس چې دی غوا هغه وخت اړیو دغه کړه وی لاله کړه وی بس د دې مسله په حل کیده دې مسله حل شوی خدای پکې چې می ګویان شروع کړی دا غوا دا بسنګي تور به سپینه به برګ به او زړه به نوې به جوتی به رټی به انا خبره پیچې دنو ډیره زیاته ګرانه شو خبره به ډیره زیاته ګرانه شو حدیثو کتابونو کې دا واقعه راغلی ده چې هغه بنی اسرائیل کې ډېر نیک سړی و هغه غوا چې دنو په یو ځنګل کې پرې خدا بچي وړو کې دې بوډا وې چې کله زما دا بچی لوی شیخ خپل خزه ته وصیت وک وی چې کله زما دا بچی لوی شي دی به دې څنګه تلاړ شي او دی با دا واسو لګي په دې څنګه کې چې یا رب موسی او د موسی علی السلام ربا مونږ خپل امانت را واپس کا نو دا غوا براشي زما دا زوی به راولي
الله تعالی د نیکانو خلقو الله ډیر قدر احترام کوي دا غي د مال دغه الله ډیر حفاظت کوي لکه څنګه قران کریم کې هغه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا چې دا غي غپلار نیک سړیو نو دو پیغمبرانو هغه دیوال ورل نیخ ک الله غي ته حکم وکړ دا دیوال ورل نیخ کیدا مشومان دي او د پلار د لاندې خزانه خخ کړی دا اوس دا یتیمانان دي کوز دا دیوال اوس راو غورځيږي نو تربوران به په قبضه وکیا خزانه با غیر والی سرو درو غ تختی وا خزانه وا هغه دغه د لاندې ورل خخ کړی و دی بچولا الله تعالی دغه حفاظت د حضرت خضر علیہ السلام د موسی علیہ السلام په ذریعہ باندې وکړو انو الله فرمایي چې وکانا ابو ما صالح زکه چې پلار نیک سړیو د نیکانو خلقو دغه خدای ډیر قدر کوي دغه د اولادم خدای ډیر خیال ساتي نیک عمل خدای ډیر لوی برکتی شی دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې په دنیا کې هم ډیر لوی برکت ته د نیک عمل انسان ژوند په چین سکون اطمینان تسلی سره د خوشحالي ژوند چین سکون ژوند وي او د مرګ نه پسم د خوشحالي زندگی او خوشحالي فروح و ریحان و جنت نعیم او د بد عمل دنیا کې ډیر سپیرواله دي په دنیا کې انسان منحوسه سپیره د رزق نه برکت ختم د ژوند نه برکت ختم او ټول ژوند د ټینشنونو دغه دنیا کې اگر چې انسان خسار سلس پلس وي خو ژوند به د چین سکون ني او د مرګ نه پس چې د بیا ډېر لوی سختۍ ډېر تکلیفونه انو دا دینیک سړی د خپل خزه ته وی چې دغه سي زموږه بچیلو شي د بده څنګه تلاړ شي د بده आवाज وکي چې یا رب موسی او رب د موسی عليه السلام مون خپل امانت را واپس ک سړی خمر شاه بچي ماشومو کله هغه بچي ځوان شو مور ته بچي ستاپلار د ځنګل کې د الله په امانت یو دغه پریخي دا ورشه په ځنګل کې आवाज وکا یا رب موسی او رب موسی علیہ السلام موږ خپل امانت را واپس ک هغه را بشته به راولي د لړ आवाज وکړه هغه وا خخ کولې خا تکړه لوی شوی واخه بالکل ډیر خيستا چې په شانونو خيستا وا هغه د کور ترا اوستا مور ته بچي دا خرڅه پیسې بالا راشي لاس په کولاوشي دا الکم د مور ډیر تابعدار دا الکم د خپل مور ډیر تابعدار انو او بچي دا بچي نو مثلا په 10 روپۍ دا خرڅه مې کم ورکو مې زیات ورکو د چې میلې ته بوتلا تپوس پته خلکو کو پسوې په 10 روپۍ نو کمانه زیاته یو گا کراغه ورته مال دا په 60 روپۍ راک دوته نه په 60 نه خرڅو موراته په لاسه خرڅه کا په 60 نه خرڅو ورته نه زبې په 60 بیا وې نه زی په 60 ورکوم نو ما د مور نه تپوس نه دکړې ور د مور نه به تپوس کومنو د کور تراوستا بلې میلې بیا چې ته بلرز مور ته ځا بچي په 60 ورکا په 60 ورکوي مقام ورکو مزيات ورکو چې دی بیا لړ غاکونه پیزي راځي په 100 دغه په 60 روپۍ غاکرا غوي مال بدا په سلوي خراکي هغه په ډبلو وندا خو ما ته مور ویلي په 60 روپۍ ورک ما مور نه تاسو نه کړ مور نه وتا پوس کو بیا راوسته سو زله بوتلا غاک پراغه غبر ته دغه په ډبل وی په دی بیره کې بیا مور پوي شو ام نه کا خزوا عقل مند او خيار خزوا غوي چې دي کې به خدای سره راز وی دي خبره کی
انو دته وی چې تلاړ شي دی گاګ تا وایا چې دا غوا زمون خرصول ته پرې دی کنه پرې دی دا راته وای چې دې لړ نو بیا گا کړه په ډبل پیسې وی دوه ته وی چې دا غوا مونږ له خرصول ته پرې دی کنه وینا بوده دا کوڅه دا په دومره قیمت خرڅيږي چې دا غي واړو سه حد نه دراوسته کوته یہ موته بس مورې دا نه خرڅو هغه گا کوي مې خرڅو بنی اسرائیلو کې دا واقعا وشو نو دای به وی دا غوا څنګه دا تور دا سپینه دا رټی دا جوتی هغه خبره په ډیره زیاته سخته شو چې دای به سوال کو لاغه مطابق په جواب راته بیا به سوال کولو بیا به جواب راته بیا به سوال کولو بیا به جواب راته سستر روان دي تاسو اوریدلی دي حتی چې هغه غوا یو متعین غوا هم دک غوا دک د نیک سړی دا غوا هم دک غوا و بل غوا دا سیونه ټول صفات پدې کیو چې کوم لغا چې د ناغه ذکر شو بیا خو بل غوا ونه غي مجبور اوس دا به غستا دو ورته وی چې دا غوا به لزو په دومره قیمت در کومه چې د دې دا سرمن به د روپو نه ډکوي د دینارونو نه به ډکوي هغه ورته بس صحیح ده انو هغه غوایته نه په ډیر غټ قیمت باندې هغه سرمنه ول د روپو نه ډکا کړه په دوره ګران قیمت باندې هغه غوا هغه غي واغستا بیا هغه لالک بیا هغه مړې د غنو معامل وغله غاندام ورل هغه پاسې دو خپل غلو خو دې خپل ورونو وجلې دې وجلې زما غلان دادي زما مجرمان دادي او عامل چې د نبی امر شو نو الله تعالی په دې صورت کې د بنی اسرائیلو پاغه غلط عقیده باندې چاړه راکاږي هغه ول خدای ختمي چې دی بغوا ډېر محترم شي غاڼه چې دا زمونږ د معبود دا د سخی مور دا انو لکه اندوان چې څنګه د غوا امتیاز اسکی او غوا ته مور وای د کسي دیبم وی انو بنی اسرائیل او اندوان تقریبا دا یو دغه شان په یو دغه باندې انو الله جل جلاله په دې صورت کې د ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دا حروف مقطعات تی الله تعالی د دې په معنا او مطلب پوي ان شاء الله درس په موسم شپږنیمونه شروع کوو اوس ټیم بدلیږي ان شاء الله سبا خیرینه شپږنیمونه زمون چې کوم شاګردان شپږنیمو بجونه به درس ان شاء الله شروع کوو که خیری خدای دې همت او طاقت مونږه تاسو ټول راکړي شپږنیمونه اوس بس شپږنیمه خپل ټیم وي شپږنیمونه به ان شاء الله درس تا کوو ټیم بدلیږي شپې چې دنه لنډيږي سره زیلويږي شپږنیمو لازمون منذر یو شی سوره یاسین ختم مون کړی او د شپږنیمونه به ان شاء الله درس دا شروع کوو که خیر ټول شاګردانو ته پته چې په ټیم باندې راوکی شپږنیمونه به ان شاء الله شروع کوو الف لام میم دا حروف مقطعات الله د دې په معنا او مطلب پوهه دي چې د دې څه معنا او مطلب دي قران کریم کې دا حروف مقطعات ډیر ذکر دي د سوراتونو په شروع کې نو د دې معنا الله اعلم بمراده بذالک الله د دې په معنا مطلب باندې عالم دی چې د دې څه معنا او مطلب دا د الله تعالی او د نبی علیہ السلام مابین کې او راز دی نبی علیہ السلام د دې معنا او مطلب نه دی بیان کړی دیو جن علماء چې د دې معنا او مطلب بیان وي الله اعلم بمراده بذالک الله د دې په معنا او مطلب پوهه دی کوم رموز علماء چې بیان کړی دي مختلف قسم انو چې
چې د الف نه مراد الله دې، د لام نه جبرئیل علیہ السلام دې، د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم دې چې د الله د طرف نه دا جبرئیل امین راوړی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. یا الف نه مراد اول، د لام نه مراد لازم، د میم نه مراد مومن، اول لازم په مومن. دا کتاب دا علماء کرامو د دې هغه رموز بیان کړي دي. اصل معنی الله ته پته ده، حقيقي معنی الله ته پته ده. نبی علیہ السلام مبارک نه د دې دغه چې د ذکر نه دی، دا د الله او د نبی علیہ السلام په مابین کې یو راز دی. بهرحال دا رموز دي انو خو اصل معنی الله ته پته ده. دیو جنا ټول علما د دې معنی کوي چې الله عالم دی په معنی د دې حروف باندې. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا صداقت د قران کریم دی چې دا قران کریم چې دی دا کتاب لا ریب فیه کتاب دی، د کی د ذره برابر څه شک شوبه نشته. ذالک اسم اشاره د بعید د پاره، ذالک غش اسم اشاره د بعید د پاره. هاذا چې دنو اسم اشاره د قریب ده. هاذا کادا چې هاذا الکتاب دا ذکر وي، خو ذالک الکتاب هغه کتاب نو دا اسم اشاره د بعید دي تدید عظمت شان د وجنه ذکر دشتا. عظیم الشان کتاب، ډېر عظیم الشان کتاب دی دا کتاب. لا ریب فیه، د ذره برابر څه شک شوبه پدې کې نشته. پدې کتاب کې د ذره برابر څه شک شوبه نشته. که څوک شک شوبه کوي داغه په خپل ذهن کې بلغی فطور به یا بلیونی، کمکل به بی وقوف به احمق به مس به، او کدی کې د ذره برابر څه شک شوبه سو کوي نو هغه به داغه خپل کمې کوتاهی، هغه به داغه خپل نقصان وي. خودی کتاب کې د ذره برابر څه شک شوبه نشته. قرآن کریم لا ریب فیه کتاب دی، لا ریب فیه کتاب دی، په دې کې د ذره برابر څه شک شوبه نشته. او الله فرمایي هدل للمتقین، دا هدایت ته د متقیانو لپاره، هدایت ته د متقیانو لپاره، لار خودون کې د متقیانو. قرآن کریم د متقیانو کتاب دی، قرآن کریم د متقیانو کتاب دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن کریم دا د متقیانو کتاب، دا سه متقیان تیار کړو صحابه کرام رضی الله عنهم او تابعین تبع تابعین د امت صالحه. الله تعالی فرمایي چې دا د متقیانو کتاب دی. دا د غلوی ذات د طرف نه راغلي دومره لوی پرشتي په واسطه باندې، په دومره لوی پیغمبر باندې. قرآن کریم د متقیانو کتاب دی. لا یمسه الا المطهرون. الله فرمایي دې سره بلاس نه لګي مگر پاکان خلق، ځکه چې دا پاکانو کتاب دی. قرآن کریم د پاکانو خلقو کتاب دی، د متقیانو کتاب دی، مؤمنانو کتاب دی. هغه دغه خلق دانش راغسته، هغه دغه خلق خدای دې ته د سره کینې نه. دا کوم چې ورته خدای کینولې دا د خدای خاصان خلق دي، خو خلق دي چې کوم خلق الله دې ته کینې هغه د خدای خو خلق دي. د دې تعلیم او تعلم هغه متقیان خلق دا کوي، الله والا خلق چې په کوم خلق په خدای رسول مین وي هغه خلق دا خلق کتاب دی. الذين يؤمنون بالغيب، دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب او سيزونو باندې، په پټو سيزونو چې هغه دې نه دي لیدلي په ایمان دي. الله موږ نه دي لیدلي زموږ په ایمان دي، نبی عليه السلام موږ نه دي لیدلي زموږ په ایمان دي، جنت دوزخ موږ نه دي لیدلي زموږ په ایمان دي، پر صراط موږ نه دي لیدلي زموږ په ایمان دي، حشر او نشر، قیامت او وزن د اعمال او حساب کتاب، جنت دوزخ دا موږ نه دي لیدلي زموږ په ایمان دي. په دې ارسه باندې
دا خلق دا متقیان هغه خلق دي چې د ایمان راړي په پټو سيزونو د منځونه کوي 15 وخت پابندۍ سره د منځونه کوي اکه مال خدای ورکړي دا غي نه خرچي کوي خپل مال د خدای په لار کې خرج کوي دا غي زکاتونه ورکړي دا غي نه صدقې ورکړي خپل مال خدای ته خل ورکړي دا متقیان هغه کسان دي چې د ایمان راړي په کتاب چې تا ته کوم نازل شوی چې دا قران عظیم دی او هغه تانه چې کوم مخکې کتابونه نازل شوي تورات زبور انجیل هغه هم د ایمان دی او په آخرت باندې د یقین لري آخرت باندې پورا یقین دی چې دای موږ الله انهم ملاقات الله چې دای الله سره ملاقات کوونکي دي الله سره ملاویدونکي دي د الله ملاقات حق ته انو الله تعالی فرمایي چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون هم دغه خلق دی په هدایت باندې دي د جانب د رب د دینا او هم دغه خلق دا کامیاب خلق دي دا په دنیا کې چې دنه هم کامیاب دي په آخرت کې هم کامیاب دي هم دغه خلق په هدایت باندې دي د جانب د رب د دینا چې کوم خلقو کې دغه صفات دي چې مخکې د متقینو کوم صفات ذکر شو کوم خلق به دي صفات سره متصف دي هم الله او هم دغه خلق په هدایت باندې دي جانب د رب دینا او هم دغه خلق کامیاب دي هم په دنیا کې هم په آخرت کې هم په دنیا کې دغه خلق کامیاب دي هم په آخرت کې کامیاب دي اولئک الذین ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره تو دنیا عزتونه هم لې حاصل کړ د کرامت د آخرت کرامت عزت هم لې حاصل کړ انو الله فرمای اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم دغه خلق علی هدى پلوی هدایت باندې جانب د رب دینا علی د استعلاء د پر رضی چې دغه خلق پلوی هدایت دي د جانب د رب دینا هم دغه خلق هم د کامیاب دي تر دې پورې الله د مؤمنانو متقینانو بیانو ان الذين كفروا سواء عليهم دل دیانه د خالص کافرانو بیان شروع دي چې په کوم کافرانو الله مهر د جباریت لګولې دي نو د هغه ذکر هغه چې ان الذين كفروا دیانه شروع دي دا دوا آیاتونه د غي ذکر دي چې کوم خالص کافران دي چې خدای په مهر د جباریت لګولې چې برابر خبره په دای باندې کوي یری دی درانه یری دی ایمان نه راړي زکه چې مهر لګولې الله د دې په زړونو باندې د دې په غوګونو د دې په سترګو باندې پردي دي او د دې لپاره خدای لوی عذاب تیار کړی دا هغه مهر د جباریت چې په لګولې الله تعالی او من الناس بیا د منافقانو ذکر شروع کړي درې مډلې چې هغه منافقان دي دا غي د پاره الله چې د وعید ذکر کوي دا غي ذکر کوي چې منافقان هغه خلقو چې پړه کې کفر او بخلی به ایمان دغه کول بخلی به ایمان کلمه به ویلا مزبم کو زکات په باندې نه خواسته ورکو مسلمانانو سره بهم سر شنو کافرانو سره بال تتلل دی به نه بین کیو اصل کیو کافران خو مؤمنانو سره چال چلو ځان به د مؤمنان نه بچکو د خپل مال جان حفاظت اسلام مؤمنان هم ورته سنوي کافران هم سنوي ورته دی با دی مز کی ګرځي ځل را ګرځي مسلمانانو خبرې به کافران لوړي کافرانو بس اعتراضونه وغه به مسلمانان لرا لغی دا وای مسلمانان غریبانان به په خپه کول او چې کوم کمزوري ایمان والا خلکو چې دې په لکه شک شوبه پیدا شي چې هغه کوم اعتراضات او غبه کول
نو دا شر فساد به دی دغه کو او دی به دا وی چې دا مونږ اصلاح کوو. الله تعالی دې درې واړو ډلو په دې کې چې دا ذکر کوي وکړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله تعالی علم دې فمانا دې حروف باندې ذالک الکتاب دا کتاب چې دا قرآن مجید لا ریب فیه نشته شک بدی کتاب کی د سره برابر شک شو بنشته پدې کی. هدن هدایت للمتقین دا پارا دا متقیانو الذین دا متقیانا گسان یومنون چې ایمان راړي بالغیب په غیب باندې په پټو سيزونو باندې او یقیمون الصلاة د منځونه کوي. ومما رزقناهم دا غمان لا چې ورکړې موږ دی لرا ينفقون د خرج کوي د الله تعالی په لار کې. والذین دا متقیانا گسان یومنون چې ایمان راړي بما پاک کتاب باندې انزل الیکا چې نازل شوی تا ته وما انزل پاک کتابونو چې نازل شوی من قبل کا دتان مخی تورات زبور انجیل. وبالآخرت او باخرت باندې هم یوقنون د یقین لرونکي دي. آخرت باندې یقین دي چې آخرت یوم الجزاء غراتون کې قیامت راتلون کې دي. اولئک دا کسان چې دا متقیان شي الله د دې صفات ذکر کړو چې کوم خلکو کې دغه صفات دي نو الله فرمایي اولئک دا کسان چې اعلی هدن هدایت باندې مې ربهم د جانب رب دی باندې په اعلی هدایت باندې د الله تر طرف نه. واولئک دا کسان چې هم المفلحون دی کامیابی مندون کې دي. په دنیا کې هم کامیاب دي په آخرت کې هم کامیاب دي. اوس الله دا خالص کافرانو ذکر کوي. ان الذين بشکا غسان کفروا چې کافران دي سواء علیهم برابر خبر دا پدای باندې انذرتهم کو جرو یری د دیلرام لم تنذرهم یا نه یری دیلرا لا یؤمنون د ایمان نراړي. ستا يرول او نه يرول لري په حق برابر دي. زکا ختم الله چې مهر لګولې الله تعالی مهر د جباریت لګولې الله تعالی علا قلوبهم بڑونو دیبانی والا سمعیم او بغگونو دیبانی والا بسواریم او بسترگو دیبانی غشاوتن پردیدی ولهم او دید پارا عذاب و نازیم عذاب دلوی دی دنیا هم خراب دا و خیرتم خراب دی. مخی اللہ دا مومنانو ذکر رکو چه دا خلقو دنیا هم سم دا خیرتم سم دی. اللہ اس دا خالص و کافرانو ذکر رکو چه دی دنیا هم برباد دا خیرتم برباد دی. دنیا کې به عذابی کی آخرت کې هم وللو عذاب دی. لکه ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی دنیا کې هم ذلیل شو قتل شو مرداران شو او په آخرت کې هم لوی عذاب دی. والله دنیا هم خراب شو آخرت هم خراب. مومن دنیا هم سم ده آخرت هم سم ده. د کافر دنیا هم برباد ده آخرت هم برباد ده. اوس دا الله تعالی د منافقانو ذکر کوي چې غدرې مړاله چې دا مو کافران ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دی په لاندې طبقه د اور کې سوځي منافقان. ومن الناس بعض د خلقنا من سوق دی یقولو چې غیوای آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې دا منافقان وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حالان کی ندی دی مومنان دی ندی. یخادعون اللہ دی ٹکی گوی دا اللہ تعالی سرا والذین دا کسانو سرا منو چی ایمان روڑے دے وما یخدعون دی ٹکیو دوکن کئی اللہ انفسهم مگر دخپلو سانو سرا وما یشعرون دی نپوئی گی. منافقان وی بس بدی ظاہری دا غبان منگتا منافع ملاوی گی پظاہرہ کلمہ ویلا نبی علیہ السلام با صحابہ رضی اللہ عنہ تیتا وی سموائی منافقان تا سقاق مکوئی دی پا مال او دغه باندې ستاروس مکوئی دی مال جان تا سموائی. منافقان دا خیال چې بس پا دی زبانی چې من کلمہ ویلا پا دی من خلاص زمان دا مال حفاظت تے او دا جان حفاظت تے دا مسلمانان دا زمان یو ڈال لے بس پا دی ځان بچ کو
نور پړه کې ټول کافرانو خدا صرف د مال جان د حفاظت د پاره دا کلمې ویلې و الله وای دا د ځان سره دوکه کوي دی خو چې موږ په دې خلاصي وو او بس موږ به دغه شو خدا ځان سره دوکه ده د دې الله او مؤمنانو سره دوکه نه کوي د ځان سره دی دوکه کوي یخادعون الله دې ټګي کوي د الله تعالی سره والذین دا غسانو سره منو چې ایمان وروړي دي خو چې موږ له کدا مؤمنان دوکه کوو الله وای دا د ځان دوکه کوي وما يخدعون ديدو تګینه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره او ما شرون او دین پويږي دا د ځان سره دوک کوي فی قلوبهم مرض د بړونو دایږي مرض د منافقت فزادهم الله زیاد کړي الله تعالی مرض دی ولهم دی د بار عذاب الیم عذاب درناک دی بما كانوا بسبب دا غي چود یکذبون چې دی دروغ وي په داوود ایمان کې دا دروغ جنو سره په خلی ویله پړ کې کفر دا منافقان بلګیدل نو دی بد کافرانو خبرې چغې بس اعتراضات کول په دین باندې دی به مسلمانانو ته چې دغه بیانول مسلمانانو هغه ډاکونه به غیله وړل دغه ډاکونه به دی دراړل او دی به شروع هغه نه به امزان بچ کو دی نه به امزان بچ کو چې چا به ورته وي چې داسې مه کوئ فساد مه کوئ بس مه کوئ دی به وي دا خو موږ اصلاح کوو دا خو موږ دا مسلمانان او دغه یو کو جوړ جاړی راولو دا خو موږ دی له جوړ جاړی راولو الله وی دا دقه فساد دی دی دغه لوی فساد فی قلوبهم مرض د پړون دیږي مرض د منافقت فزادهم الله زیاد کړي لره الله تعالی مرض دی ولهم د بار عذاب الیم عذاب دې درناک بما كانوا بسبب داږي چود یکذبون چې دی دروغ وي واذا قيل لهم كلا چویل شدی تعالی تفسدوا فی الارض فساد مګوي بزمګي نقصان مګوي بزمګي قالوا نوائد انما بشکوم خبر دادا نحن مصلحون جمع اصلاح کون کیو منگرو قرا ولید مسلمانان د کافرانو الا خبردار انهم بشکدهم المفسدون هم د فساد کون کی دي ولكن لا يشعرون لیکن دای نه بوئیږي فساد هم دغه دي د کافرانو خبره مسلمانانو ته کوي غیله پړه کې شک شوبې پیدا کوي مسلمانانو خبرې کافرانو ته کوي نو هم دا د فساد دی خدای پر خپل فساد نه پوي واذا قيل لهم كلا جويل شيدا امنوا ایمان راړی تاسو کله منافقان ته ویل چې دا ایمان راړی لکه څنګه دي صحابه رضی الله عنهم راوړل دي ان دوی وای خلمغه دا حکم کړل دي بیوقوفانو په شان ایمان راړو مسلمانان دا حکم کلان دي د خو بار چا اعتماد کوي هر چا خبره مني واذا قيل لهم كلا جويل شديدا امنوا ایمان راړی تاسو کما امن الناس لک څنګه ایمان راړي نور خلقو قالوا نوایدي انو منو آیا ایمان راړو مونږه کمال څنګه جیا من صفها ایمان راوړې دی بي وقفان او مؤمنان ته بي وقفان وي دا کوم کلان دی په سپوي پکې نبی عليه السلام په مؤمنان ته دی ته سموي خیر ټول ارڅوک به پوي دي چې دا دی نقصان کوي خدای به وی چې دا مسلمانان زمون په دې دغه نه پوي یا نبی عليه السلام زمون په دې دغه باندې نه پوي کې په دې چالو نه باندې دی هو اذن نبی عليه السلام خو وخت دار چې خبر اوري قل اذن خير لكم الله والله جواب ورکړي چې دا نبی عليه السلام وخت د استاسو بهتري دی پاره يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين او په الله ایمان له یقین دی خبر د مؤمنانو ستاسو خبر اړه هغه دغه کینا بس
د حیا د وجنا دغه د وجنا تاسو سنوي نو تاسو دوی به ویږي نبی علیہ السلام ساده دې زمون په خبرو نه پوي یا مؤمنان سادهګان دي دې زمون دغه په دې چالو نه پوي انو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چویل شیدا منو ایمان راړی تاسو کما من الناس لک څنګه چې ایمان راړي نور خلقو قالوا نوایدا منافقان نو منو چې ایمان راړو مونږه کما لک څنګه چې من الصفا ایمان راړي دی بي وقفانو مؤمنان ته بي وقفان وي هم دی بي وقفانو پشان ایمان راړو الا خبردار انهم بشکدجی مصطفى هم دی بی وقفان دی ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پويږي په خپل بی وقوف توب باندې واذا لقوا الذين كلجدي ملاو شدا غسانو سنا امنو چی ایمان وروړي قالوا نوایدی آمنا من ایمان وروړي مؤمنان سره ملاو شدي موږ مؤمنان یو وَإِذَا خَلَوْا كَلَجْدَ يَوَازِ شِيلَا شَيَاطِينِ مَغَمَرْگُرُ شیطانان خپل سره کافرانو سره یوځای شي قالوا نوای دی هغه کافرانو توای ان ما کوم استاسو مرګریو دا خو سي دا مسلمانانو سره من غب شپ لګو دی سي خوشاله انما بشکم خبردار نحنو مستهزئون من ټوک کوون کیو دی مسلمانانو سره دا خو سره من ټوک کوو چې موږ تاسو مرګري موږ ایمان اورو موږ اصلي خوشاله الله دا غي جواب ورکړي الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوک ورکړي دیتا الله به دې سره ټوک کوي سزا د ټوک به الله دې ورکړي الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوک ورکړي دی لرا و یمدهم زیاتې دی لرا فی طغیان په دې سرکشی دی کی وګدې دی لرا په دې سرکشی دی کی فی طغیانهم دا چې دنو یمدهم سره متعلق دي ويمدهم زیاتې دی لرا فی طغیانهم بسرکشی دی با ددای کی وګدې دی لرا بسرکشی دی کی ويمدهم زیاتوی دی لرا فی طغیانهم بسرکشی دی کی چې الله په لوی پړای چھوړې دي پرې چرته بزي یعمهون بدی حال کې چې دای سرګردان دي بدی حال کې چې دای سرګردان سرولی برولی دي ويمدهم زیاتې دی لرا فی طغیانهم بسرکشی دی کی یعمهون سرګردان دي اولئک الذین لا کسان دي اشتروا الضلالة جواغ سردی گمراهی بالهدى ببدل د ہدایت کی ایمان ہدایت پر خود الله دا الله رسول لغه پر خود گمراهی شرک او کفر بی دینی هغه اختیار کړه خدا دې خپل غټ او کړه تاوان وک سراسر تاوان وک دنیا امزان لا خراب کړه آخرت هم خراب شو اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة جواغ سره گمراهی بالهدى په بدل د ہدایت کی گمراهی واغسته شرک او کفر بی دینی هغه اختیار کړه او ایمان هدایت هغه خرڅ بالهدى په بدل د ہدایت کی فما ربحت بس اس غټو نکړه تجارتهم فی تجارتهم دی په خپل تجارت کې اس غټو نکړه سراسر تاوان وکړه فما ربحت اس غټو نکړه تجارتهم تجارت دی خپل تجارت کې دی ای فی تجارتهم خپل تجارت کې اس غټو نکړه وما كانوا نری مهتدین لار مندون کی او سړی دکانداری کې اغستل خرڅول کې خود غټه لپاره کوي چې غټه موشي سو غټم سجما کم نه دی دا تجارت وکړه چې هدایت خرڅ کې کوم قیمتي شو ایمان هغه خرڅ او گمراهی چې هغه تباہی او د دنیا هم د آخرت هغه گمراهی او بی دینی هغه واغست دا د غټ او غټ تاوانو سراسر تاوانو کو په خپل تجارت کې اس غټاو نکړه فما ربحت اس غټاو نکړه تجارت هم دی په خپل تجارت کې او ما قانون دی معتدین لار مندون کی اوس الله تعالی نری مثال ذکر کړي مثلهم مثال منافقان چې کما مثل الذي بشان مثال لا قست استوقد نارا چې بلکی اور الله تعالی دو مثالونه د منافقانو په دې آیاتونو کې ذکر کړي
دا مثال لدی لپاره چې مؤمنان په پوه شي، مؤمنان په یو خبره پوه شي. مثال لدی لپاره ذکر کی الله تعالی د منافقانو دو مثالونه ذکر کړي. مثلهم مثال لدی منافقانو چې د کمثل الذی بشان د مثال لا کسته د منافقانو مثال لا سړی دی لکه چې سړی په یو ځنګل روان دی، پشپا کی تور تم دی ځنګل دی اس نخکاری دا سړی چې د اور بلکی لار معلومي د لار معلومولو لپاره اور بلکی چې کله اور بل شي دی اور دا اور غیر چاپیره رڼا کی اور نه غیر چاپیره رڼا شي لار ښکار شي هغه معلوم شي فورا هغه اور بیا مړ شي، هغه اور بیا مړ شي او دا سړی په تیاره کې پاتې شي، که څه په تور تم کې پاتې شي. دا لاس ورته اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اتلسمه سفاره کې الله دغه ذکر کوي ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. چې تیارو د پاسه تیاری دي داسې تیاری شغیق الالاس راو باسم پکې نخکاری د شپې په تور تم کې خپل لاس درته نخکاری چې الله تعالی رڼا او نلی کې هغه د پاره هیڅوک رڼا کون کې نشي چې هغه ته رڼا کې او هغه به کې کافران داسې په تور تمونو کې پراته دي. نو د منافقان الله دو مثالونه ذکر کوي. د منافق مثال داسې دی لکه یو سړی اور بل رڼا شو، هغه اور سره په تور تم کې په ځنګل کې رڼا شو، هر څه په نظر رااله. نو دغه سړی نبی علیہ السلام مبارک ته چې د اسلام رڼا یې ولګوله، اسلام شمع یې ولګوله، صحابه رضی الله عنهم پر روان دي. منافقان وی اورګه موږ هم د دینه نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. مؤمنان چې په صراط باندې زین دی خصه خپل رڼاګانی، منافقان به ورته وی الم نکم معکم، ولی موږ در سره اورګي چې موږ تاسو په دې رڼا باندې لړ شو، لکه صبر وکړئ موږ هم در سره په دغه رڼا ځو. خیبو قیل ارجعوا وراءکم، لړ شي د پولیس صراط سر ته چې کوم ځای رڼاګانې تقسیمې دي هلته نه خپل رڼا راړئ، د مابین کې به دیوال وول شي. دی ورته چې کوي الم نکم معکم، ولې موږ در سره دنیا کې نو څه؟ قالوا بلا وی خو وی ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. تاسو کوم رامي توبونه کړی، تاسو کوم رامي توب نه دی کړی اسلام او د نبی علیہ السلام خلاف، تاسو کوم پراپګانډي نه دی کړی. نبی علیہ السلام د ایمان رڼا هغه ولګوله. منافقان ویورګه موږ تیم پای داخلو چې موږ د مسلمانانو نه بچ شو، زموږ مال محفوظ شي، جان محفوظ شي. لږې غونته منافع واغستې او هغه لږې رڼاګانې واغستې د دنیا منافع د حفظ جان او مال غنیمت کې به نبی علیہ السلام یې سوال کړ، خو فورا الله تعالی هغه ټولې منافع ورله ختم کړې. نبی علیہ السلام د جمعې پر جمعات نه بلا پاسه منافقه اوزه پاسه پلان کې ته موزمبو ته موزوي څو کسان نبی علیہ السلام باندې پاسه خنزیرانو موږ سره جمعات ته راځي پړکه کفر دی او دغه دی. حذیفه بن یمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام د مدینه منافقان خېلو، حذیفه دا منافق ته دا منافق ته دا منافق. حذیفه بن یمان رضی الله عنه صاحب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام رازدار انو دنیا حقیر منافع واغستی، خو د لوی دغه نه محروم شو، سر د فورا هغه ارسی تباہ و برباد شو.
الله تعالی د منافقانو دو مثالونه ذکر مثلهم مثال د منافقانو کمثل الذي بشاند مثال لا غست استوقد نارا چې دی بلکی اور فلما اضوات هر کلا چروخانه کی دا اور رڼا کی دا اور ما حول او غیر چا پیر خپلنا د اور نه غیر چا پیر رڼا شي ټول ماحول رڼا راشي نو منافقانو تم فائدہ واغست وذهب الله بود الله تعالی بنور مغرنا د دینا فورا د دی غرنا ختم شوا وترکهم فری خود الليل را فی ظلمات بلا ستیرو کې لا یبصرون چې اسنوینی منافقان کتیار کې پاتش لګي فائدې د دنیا خاصه لګړي خدا آخرت اس فائدہ ورته ملاونه شو دنیا کې خدای ذلیل کړ سمون کانی بوکمن گونگیان دی عمیون لاندې دی فهم لا يرجعون راګر دی حق طرف ته د مثال الله د منافقانو ذکر کوي یا مثال دغه دی یاد دی او کصیب یا مثال منافقانو بشان د تیز باران دی صیب المطر الغدیر تیز باران د پشکال باران او کصیب یا مثال منافقانو بشان د باران نه من السماء جوریږي د اسمان لا فی ظلمات جبدیږي تیری ورادون او غزاری او برقون او برېخناوی یجعلون دیګردی اصابعهم غت خپلی سرونه د غت خپل فی اذان بغون خپل کې من الصواعق دیری تندرنا حذر الموت دیری د مرګنا والله محیط الله احاطه کون کې بالکافرین بکافرانو باندې دې مثال د منافقانو په شان د باران د تیز باران وریږي چې باقي کې یو خو تیری دي یو ګلس دی تیری دی یو ګلس دی تندرونه را غورځيږي دغه کی منافقان عجیب کشمکش کی وګونو کی ګوتو ور کړی شي څنګه چې دی ګلس سره اصلونه چ تندر را باندې راونه ورته مرګ نه دی منافقان عجیب کشمکش کی یو طرف ته د اسلام هغه سختۍ ګوري جنگونه جهادونه روجی منزونه زکاتونه ورکول او بل طرف ته د دنیا فائدې ځان لګوري کدا نه کوم دا مسلمانان را باندې راځي مسلمانان نزان بچ کی عجیب کشمکش کی سو دوکا دړیکا کوي یو طرف ته ګوري د اسلام هغه سختۍ تکلیفونه بل طرف ته خپل منافع دغه ورته خوږی دي کدا نه کوونو دا مؤمنان هم نه پریدي پاجیب کشمکش گرفتار الله حتا کون کې په کافرانو باندې پدې چال ټګو ټورو باندې نشته دي والله محيط الله احاطه كون كده بالكافرين بكافرانو باندې يكاد البرقون زيجلا بريخنا يخطفو وتخطي بصارهم نظرنا دسترغو دی كلما اضال مرغلا جرلا شديدا مشوفي ديسي باغي کی کله خیر خیریت شنو بس مظلم راضي دغم کوي واذا اظلم عليهم کله چې تیاری شي بدای باندې تکلیفونه راشي جهاد حکم راشي بیا باندې کوي ګټونه پنا کوي ان بيوتنا عورج کورنا خالی کور کې څوک نشته وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا لو کور خالی نه دي خو تختی دلګان دي ټینګې دي نشي باندې شانې کې واذا اظلم عليهم کلا چې تیار شي په دی باندې قامون دی ودريږي ولو شاء الله خجر الله تعالی وخته العذاب خامخ ختم کړو وو بوتله به بسمعهم طاقت دا اوریدل دی او ابصارهم طاقت دلیدل دی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء الله بارئ باندې قدیر الله قدرت والده بیا ورته وکړي دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله تعالی علم دې په معنا د حروف باندې ذالک الکتاب دا کتاب چې قران مجید لاره بفي نشته شک بدی کتاب کې او د هدایت کوونکې للمتقین متقیان ته
الذين متقیان غسان یؤمنون چې ایمان راړي بالغیب په پټو سيزونو باندې ويقيمون الصلاة دای منځونه کوي او مما رزقناهم دا مال نه چور کړې موږ دیتا ينفقون دای خرج کوي د الله تعالی په لار کې والذین متقیان غسان یؤمنون چې ایمان راړي بما پاک کتاب باندې انزل الیک جنازل شوی تا چې دا قران مجید دی وما با کتابون انزل جنازل شوی من قبل کا تا نمخ تورات زبور انجیل صحیفه وبالاخره په اخرت باندې هم یقینون د یقین لري اولئک دا غسان چې دی اعلی او دن پیدایت باندې من ربهم جانب رب دینا واولئک دا غسان هم المفلحون هم دی کامیاب مندون کی دی دا کامیاب خلق دی ان الذين بشکا غسان کفروا کافرون دی سواء علیهم برابر خبر را بدای باندې انذرتهم کجره ويره دای لرام لم تنذرهم یاونه یره دای لرا لا یؤمنون ایمان نراړي ختم الله امور لګول الله تعالی علی قلوبهم پړو دای باندې وعلى سمعهم بغوغنو دای باندې وعلى ابصارهم بسترغو دای باندې غشاوتن پردیدی ولهم دای بار عذاب عظیم عذاب دلوی ومن الناس بعض خلقنا مناسوک دی یقولو چوای غامنا بالله من ایمان وړې په الله باندې وبالیوم الاخر وبرز اخرت باندې وما هم بمؤمنین حالان کې د ایمان وروړونکي د مؤمنان ندي یخادعون الله دې ټګي د الله تعالی سره والذین لا غسان سره منو چې ایمان وروړي دي وما يخدعون دې ټګي نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون دې نه پويږي فی قلوبهم مرض پړونو دای کی مرض د منافقت فزادهم الله نزیاد کړي در الله تعالی مرض دای ولهم دای د بار عذاب ولیم عذاب دې درناک بما کانوا بسبب داغي جود یکذبون چې دای دروغوي و اذا قیل لهم کلا جوول شدیت لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ بزمګه کی قالوا ندیوای انما بشکم خبردار نحن مصلحون منګه اصلاح کوون کیو الا خبردار انهم بشکر یوم المفسدون او دی فساد کوون کی ولکن لا يشعرون لیکن دی نه پویږي و اذا قیل لهم کلا جوول شدیت امنو ایمان راړی تاسو کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړې نور خلقو قالو نو دوای دی انو منو آیا ایمان راړو مونږه کمال لکه څنګه چې امن الصفا ایمان راوړې دی بیوقوفانو خلقو الا خبردار انهم بشکر یوم الصفا او دی بیوقوفان دی مونږه ایمان راوړې دی و اذا خلو کلج دی یوازې شي لا شیات وی مرګرو شیطانانو خپل سره قالوا نوای ورته الا ما کوم مرګري ساسيو انما بشکم خبردار نحن مستهزئون مونږ ټوک ګودي مسلمانانو سره الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوکو ور کی دیتا ويمدهم سیاتې دی را فی طغیانهم بسرکشی دی کیا مهونا سرگردانا اولئک الذین دعا کسان دی اشتروا جدی واغسلات ولالتا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت اس غټو نکړه تجارت دی وما كانوا متدين الى مندون کی مثلو مثال د منافقانو کما مثل الذي بشان د مثال لا کسته استوقد نار جبل کور فلما ضاء درغلا جروخان گداور ما حوله گیر چا پیر خپل ذهب الله ونبوت الله تعالی بنور امرنا دینا وترکهم پر خدل دیلرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون جس نبینی سمون کانی دی بوکمن ګونګیان دی هم یلنا دی فهم لا یرجعون راګردی حق طرف تا او کسویبن یا مثال منافقان او بشان د باران دی من السماء جوریږي د اسمان لا فی ظلمات بدی کی تیری ورادون او غزاری او برقون او برخناوی یجعلون دی ګرځي اصحابهم غت خپل فی اذانهم بغو غنو خپلو کې من السواعق دی یری د تندرنا حذر الموت یری د مرغنا والله محیط لا یحات کونګه بالکافرین بکافرانو باندې یکاد البرق رجدا برخنا یخطفو تختی بصارهم نظرون دسترګو دی ولما ضاء الامر کل جرنا شریتا مشو فی دی بدرنا کې وإذا أظلم عليهم كالجديار شيب ديبان قامون أدريگي ولو شاء الله وجر الله تعالى غختر لذابا خامخا بوتلي و ختم کړي و بسمعهم طاقت دا اورید دی او ابصارهم طاقت دلید دی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء الله باریو سبحان قدیر الله قدرت والده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
دا دې مرګرو دا یو سبق مو پاتې شو د الحمد شریف زموږ دی بعضی مرګرو نه یو پیر درته زاغوام وکیل وته ما اته ویل ما خیر ده برکت بیا الحمد شریف وکیل الحمد شریف ته وکیل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې بخون کو مهربان الحمدلله صفات کامله خاص الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی الرحمن الرحیم بخون کو مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت ته ایاک نعبد یا الله خاص تعالی را عبادت کو مونږه و ایاک نستعین یا الله خاص تانا امداد غواړو مونږه اهدنا وخيمنغتا صراط المستقيم لا رسما صراط الذين لا ردا غسانو انعمت عليهم چتا انعام کړه دې پاغي باندې غیر المغضوب چنه دې غضب کړه شوی عليهم پاغي باندې ولدوالین او ندا گمراهان دي امين او خدای دا دعا زم قبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ټول مرګرو ته دغه چې ان شاء الله د شپږنی مونږ درس تکینې شپږنی مونږ درس تکینو د کینې شپږنی وجې به درس ان شاء الله درس په شپږنی مونږ شروع کیږي خیر ان شاء الله ټول مرګرو اهتمام سره په خپل ټیم باندې راکې ان شاء الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيته أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پروردگار عالم الله زموږ د ټول نه رضا شي الله زموږ د دین د ایمان الله حفاظت وکړي خدای الله تعالی دا ختم قرآن زموږ په خیر عافیت سره الله سره ورسي الله موږ لازم چې څومره دوستان احباب دي شاګردان دي خدای ټول له همت او طاقت راکړي توفیق راکړي الله چې زموږ څومره پورې ژوند خدای ستاسو کتاب الله تعالی مونږ د دې د برکاتونو الله محروم کړي خدای دې صحیح مفهوم مطالب الله تعالی زموږ زړونو ته الله تعالی راولي خدای الله تعالی خدای علم نافع الله مونږ ټول ته نصیب کړي خدای پاک الله ته زموږ ټول رضا شي دین او دی ایمان الله زموږ حفاظت او کمه کوته ہے الله معاف کړي الله تعالی دنیا آخرت الله دواړه خسته کې جمله مشکلات پریشانی الله زموږ ټول الله تعالی نصیب کې خدای الله زموږ څومره دوستان احباب هغه وفات شوي دي زموږ دوستان احباب زموږ مشران بزرگان هغه وفات شوي خدای ټول غریق رحمت کې الله د قرب مقامات الله ټول ته نصیب کې د ټول جنت فردوس نصیب کې الله تعالی خدای زموږ ټول رضا کم ژوند دي الله عمرونو کې الله خیر او برکت واجه خدای الله تعالی زموږ خاتمه په ایمان کې الله بیماران ته الله صحتونه ورکړي قرضداران د قرضونو خلاص کړي بی اولاد او نیک صالح اولاد ورکړي چې روزګار نشته الله حلال روزګار ورکړي خدای الله تعالی زموږ څومره دوستان احباب دي چې دشمنی دي په دوستوي بدل کې د چا اولاد نشته نیک صالح اولاد ورکړي خدای الله تعالی کورنه الله آباد کې خدای پروردگار عالم د چا اولاد استخدام نیکان صالحان کې خدای الله تعالی خدای د عافیت او د خوشحالۍ ژوند الله مونږ ته نصیب کړي الله د شریانو شر نه د بدخوانو بدخواهینه ابتلاات او امتحاناتونه الله تانو تحصیلونو هسپتالونو خدای مونږ وساتي الله تعالی د شلیدو ګوډې دوړندې دون انا کار امراضونه الله مونږ وساتي د عافیت ژوند الله مونږ ته نصیب کړي خدای خپل رضا الله مونږ ته نصیب کړي خدای الله دې مدرسو له ترقی استحکام ورکړي خدای الله دې ترقی نصیب کړي د حفاظت او کې د جمله ضرورتونه حاجتونه الله د خپل غیب خدانو الله نصیب کړي مسلمانانو
په دې قربانۍ خدمتونه مددونه کړي چې دا ځایونه وقف کړي خدایه دارین خیر الله ټول ته ورکړي خدای ټول په کورونو بچو مال حال کې الله خیر او برکت واچي خدایه الله زموږ څومره دوستان احباب دي ټول ته خیر نصیب کړي خدایه الله زموږ د ټول نه رضا شي کوم مسلمانانو دعاګانې ویلي خدای دا غي حاجتونه مقاصد ضرورتونه الله برابر کړي خدایه زموږ د ټول نه رضا شي خدایه ته زموږ رب ته زموږ خالق مالک راضي کې الله کمه کو ته الله زموږ معاف کړي خدایه الله په موږ ټول رحم دي خدایه رحیم الله رحم کوي کریم الله کرم کوي احسان کوي خدایه ان شاء الله زموږ چې کوم د بناتو مدرسه کې بدلتي هم دوره تفسیر شروع کی دلته خو زموږ چې کوم د مدرسې باجیګان دي هغه شروع کوي زموږ د درس خدا وخی او بیا هغه دلته کمن د خويند راځي نو هغه به ان شاء الله شروع کوي خدا د وفاق امتحان نه کې خیری وفاق د امتحان وشي انو په 20 مارچ باندې د وفاق امتحان دی او هفته امتحان وي هغه په سبب بیا ان شاء الله 10:30 دلته دغه شروع کیږي خیری دوره تفسیر چې کوم رمضان کې ختميږي هغه شروع کیږي خیری څنګه مخکې کلونو کې دغه سبب ان شاء الله شروع کیږي خیری روډ غاړه مدرسه کې ان شاء الله ماسپخین نه پس بیا موږ شروع کوو ماسپخین وروسته بیا الته کې موږ د دوره تفسیر ختم کوو ان شاء الله انو دا الله تعالی دې موږ ټول ته همت او طاقت راکړي خدای پاک دې صحتونه نصیب کړي موږ ټول ته ټول کارونه الله تعالی دغه کې الله دا بیماری پریشانی الله دا ختم کړي خدای دا کارونه مرونه الله سره ختم کړي خدای الله تعالی حرمین شریفین طوافونه عمره حجونه دغه الله کولاو کې خدای الله تعالی خدای الله تعالی حرمین شریفین هغه چې د الله قائم او دائم لري خدای الله تعالی خدای الله زموږ الله تعالی رضا شي زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دینی مدرسو معاهد او مساجد او تبلیغی مرکزونو الله تعالی دین خانقاهونو الله حفاظت فرمایي خدای دین اسلام بول بالا کې خدای کوم مزاینو کې مسلمانان مظلومان دي په کوم ملکونو کې خدای دې پورا نصرت او مدد کې افغانستان کې کشمیر کې الله تعالی خدای په شام علاقو کې الله